अपने फाटा के लोगों को मत मारो, पश्तूनों को मत मारो। ये आपके मुल्क के लोग हैं, ये आपके फ्रंट लाइन के मुजाहिद हैं। अस्सलामुअलैकुम मलगरो द जमीयत उलमा इस्लाम मशर मौलाना फजलुर्रहमान साहब द खैबर पर जरगे बांधे क्रैक डाउन तशद्दुद फायरिंग पर सख्त अल्फाजों के मजम्मत करे दे। मौलाना फजलुर्रहमान साहब वही कि रियासत त पकार दा कि द तशद्दुद और द ताकत इस्तेमाल पर जे द दे खल्को खबर वावरी वाई एहतजाज कवल और जलसा जुलूस कवल दा खो द जमहूरियत हुसन दे खो पता न लगी چې دا حکومت ولی دومره زر غبراویږي چې کله خلک احتجاج کوي یا جلسه جلوس کوي و ریاست ته نه د پکار چې بدوی باندې تشدد وکړي د دینه نفرتونه زیاتیږي نفرتونه کمیږي نه او د طاقت استعمال دا د مسلې حل نه دی وای د طاقت په استعمال باندې تحریکونه چې کم دي دا ختمیږي نه بلکې تحریکونه هغه نور هم مضبوطیږي او په خیبر کې چې څه قسمه حالات دي او څه قسمه کریک ډاون دی د دې په یو بیان کې وایي په سختو الفاظو کې د دې مذمت کړی دی مولانا صاحب وایي چې د مسلې حل صرف او صرف په مذاکراتو کې دی د طاقت استعمال دا د مسلې حل بالکل نه دی مولانا فضلالرحمن صاحب په دغه واقعه کې شهید شوي کسانو دپاره خصوصي دعا کړې ده او ټول قوم ته د دعا او درخواست کړی دی او په دغه کې چې کوم خلک زخمیان شوي دي کوم کسان د سیکیورټي فورسز د طرفه په دغه تشدد کې زخمیان شوي دي د هغوی دپاره خصوصي دعاګانې کړي دي د شفایاب کېدو دپاره مولانا صاحب د هغوی دپاره خصوصي دعاګانې کړي دي او درخواست مطالبه دا کړي د حکومت نه د ریاست نه چې د دې خلکو سره مذاکرات وکړي د دوی چې کم مطالبې دي او کوم حقوق غواړي پکار ده د دوی سره ټیبل ټاک وشي د طاقت استعمال دا د مسلې حل بالکل نه دی دې سره تحریکونه ختمیږي نه بلکې تحریکونه نور هم زیاتیږي او د دې سره نفرتونه هم زیاتیږي